کو مسله کړي وا خو هغه کې اجمال ډېرو بعضی مسائل دا سیدی چې هغه ډېر ضروری دي دا غي تعلق د هل او د حرمت سره نو یو مسله دا هم ده چې نور مسلمانان د ګنا نه بچي نو پدې نیت درته نن دا مسله بیا کوم او در ترا غونډه کړې مې ده خبر مو ان شاء الله ذهن کې کینی نو چې چا خزه تدری طلاق ورکړه په یو مجلس کې یا په یو طهر کې یا په یو میاش کې یا په یو لفظ دا درې دي ک یو ده نن بدا مسله بیانو د دې مسلې متعلق دریو خبرو ته فکر کوئ اوله خبره یو مقدماتی خبره درته کوم دویم دلائل درته بیانو دریم د مخالفینو د دلایلو جواب درته کوم کله مو چې دا درې خبرې زده کړې مسله به مو ان شاء الله یاد شي دا اجمال اوس درته تفصیل کوم ها اوله خبره د مسلې نه مخکې یو مقدماتی خبره یو مقدمه درته وایم دو خبرې ذهن کې پخې وګرځوي ها اوله خبره دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پټول امت کې غیر د دریو ډلو نه د ټول امت عقیده دا ده چې چا خزه تدری طلاق ورکړو که په یو ځای او که جدا جداو که په دریو طهرونو کې که په یو کې که په دریو میاشتو کې که په یو میاشت کې که په ډیرو مجلسونو کې که په یو مجلس کې که په دریو الفاظو که په یو لفظو نو دا درې دي او یو نه ده بغیر د دریو ډلو نه یو ته غیر مقلدین وایي دویم ته شیعگان وای او دریم ته قادیانان وای دا درې ډلې وای چې چا په یو مجلس کې یا په یو میاش کې یا په یو طهر کې یا په یو لفظ درې طلاق خزي ته ورکړه نو دا یو ده خو ټول امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دوی مخالف دي یو خبره دار دویم نمبر خبره دا ذهن کې کلک او ساتي چې رستو بدلایلو کې درته فائدہ کوي په دې دریو طلاق ورکولو کې خزه دو قسم دي ښا سو خزه تدری طلاق ورکای په یو طهر کې یا په یو مجلس کې نو دې کې خزه سو قسم دي دعا یو ته مدخول بها وای چې واده کړی دي او کور ته دی راوستي دویم ته غیر مدخول بها وای چې کوجده دې کړی دا خو کور ته دی نه راوستي لا واده کړی دی نه دا غیر مدخول بها کې دو خبرې ذهن کې ساتي یو خبره ده که یو سړی غیر مدخل بها خزی تدسی ہوئے تپ ما طلاق ہے یو تپ ما طلاق ہے دعا تپ ما طلاق ہے درې ان درې طلاق واچول خو پدریو الفاظو او خزم غیر مدخل بها وا نو اولانی طلاق باندې خزه باین شوا
د نکاح نه ختم شوا دا باقی رستنی چې کوم 2 طلاق دي دا نه واقع کیږي ځکه محل نه لري ځای نه لري نو کوم ځایونو کې چې راغلي دي چې 3 طلاق به یو کیږي هغه دا ځای دی چې 3 طلاق په 3 الفاظ استعمال کی نو اول لفظ په ما طلاق ہے دا واقع شوا نکاح ختم شوا د دې دوو د پاره ځای نشتا نو دا لغو دي دویم ښځه د کور ته نه ده راوستې 3 طلاق دې ورکړه خو په یو لفظ ته په ما په 3 طلاق ہے نو دا 3 دي ها دا بیا یو نه ده ځکه 3 واړه په یو لفظ شو دویمه ښځه مدخل بها چې تا واده کړی ده نو د واده کړې ښځې د الفاظو منځ کې فرق نه وي که دې ورته دا ووې په ما طلاق یو په ما طلاق 2 په ما طلاق 3 نو 3 شو او که دې ورته ووې چې په 3 طلاق نو بیا 3 شو جدا جدا الفاظ او په یو ځای لفظ دا فرق په غیر مدخول بها کې دی هغه ښځه چې واده کړي دی نه او چې واده دې کړه نو بیا د دواړو حکم څه دی دا یو دی دا یوه خبره شوه ښه دویم نمبر خبره دلایل درته په دې مسله ویمه چې چا ښځې له 3 طلاق ورکړو او ښځه مدخل بها وا نو که 3 الفاظ جدا جدا وای 3 دي او که 3 طلاق په یو لفظ وای 3 دي او که غیر مدخل بها وا نو چې 3 طلاق په یو لفظ وای نو سودی 3 دي دی مسئله باندې چې 3 یو نه ده سودی 3 دي دی باندې درته 3 قسمه دلایل وایم یو درته د قران کریم آیت او 4 مرفوع روایات د 15 دلایل دویم درته 15 فتوی د صحابه پیش کوم او دریم درته هغه فتوی پیش کوم هغه دلایل چې پاغه کې تصریح ده د یو مجلس او د یو لفظ نو 100 قسمه دلایل شو 3 اول 15 دلایل دویم فتوا د صحابه دریم کم کې چې تصریح ده نو اول قسم دلایل هغه مرفوع روایات او یو آیت نو اول نمبر الله تعالی فرمایي په سورۃ البقره کې آیت نمبر ده 213 دویم سپاره ده فإن طلقها الله فرمایي که یو سړی ښځه طلاق کړه په 3 طلاق تفسیر طبری وګورئ ښه هغه کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تفسیر ده هغه کې وی بأن قال انت طالق ثلاثا دا سی ورته وای ته په 3 طلاق ہے په یو لفظ نو الله وی فلا تحل له دا ښځه ورته نه حلالېږي حتی تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې بل میړه سره نکاح وکړي نو د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په تفسیر کې دا دی چې 3 طلاق ورکی که جدای لکه عام مفسرین وای که په یو ځای وی لکه عبد الله ابن عباس صاحب چوي والکه چې الله وی چې چا ښځې ته 3 طلاق ورکړه په یو ځای یا په جدا نو دا ورته نه حلالېږي او دا 3 دي نو مسله ختمه نه شوه دویم نمبر دلیل
بخاری شریف براواخلی التا پک باب دیکھا باب من اجاز الطلاق الثلاث سوک چې درې طلاق تروا وای او نافذ ورته وای چا چې درې طلاق ته درې وای او نافذ ورته وای نه پاغې کې د حضرت عویمر عجلانی رضی الله تعالی عنہ روایت ده دا عویمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور ته راغی او خپل بیبي سره بل سړی پیدا نو د عاصم ابن عدی نه پوښتنه وکړه چې عاصم سپتانه یو پوښتنه کوم که یو سړی د ښځې سره بل سړی پیدا کی او دا میړه ولګیږي او دا پردی سړی مړ کی نو تاسو یې مړ کوئ کنی څه به کوئ نو داسې کار وکړه عاصم صاحب چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه عاصم ابن عدی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغی او پوښتنه ته د دې مسلې وکړه رسول الله مبارک ورته غوسه شو عاصم ابن عدی کور ته لاړ عویمر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغی چې څه چل دی وکړه رسول الله مبارک نه دی پوښتنه وکړه هغه وی او عویمر تا ما ته راتک په خیر نه دی کړی رسول الله مبارک راته غوسه شو دی ورته وی قسم دی که زه صبر شم زه به د رسول الله مبارک نه پوښتنه کوم رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه حضور ورته فرمایل ستا او ستا د بیبي متعلق آیت نازل ده د لعان ورشه ښځه دې راوله ښځه یې راوسته او مسجد نبوي کې لعان وکړه د لعان نه پس حضرت عویمر عجلانی رضی الله تعالی عنہ فرمائے قربان ما به دې ښځې ته د دروغو نسبت کړی که میزان سره وساتله نه فطلقها ثلاثا درې طلاق یې ورته ورکړه لا حضور ورته ویلي نو د هغې نه مخکې درې طلاق ورکړه دا د بخاری شریف حدیث دی دو شو دریم نمبر دلیل مسلم شریف کے بدر تراش فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے طلقنی زوجی ثلاثا ما تخپل میڑ دری طلاق راک نو رسول اللہ مبارک تمی قصہ وکڑا نو رسول اللہ مبارک زما پا میڑ باندے نہ د کور اوسیدل لازم کړه او نه نفقه دا ولی هغې باندې بیا جدا بحث دی دا د مسلم شریف روایت دی ښه څو دلیل شو درې څلورم نمبر دلیل حدیث د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ دے فرمائی طلق بعض آبائی امرأته الفا زما یو نیکه خپل بیبي طلاق کړه په زرو طلاقو څو طلاق یې ورکړ زر یې ورکړ نه فانطلق بنوه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بچی لاړ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته فرمایل ان ابانا طلق امنا الفا قربان زمنګ دی پلار زمنګ مور ته زر طلاق ورکړي دي نفعل له من مخرج صدوتل لا رشتکنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک ورته فرمایل انه لم يتق الله ستاسو دا پلار دا د خدای نه نه ډار شوی چې الله تعالی ورته د مشکل لارې خلاصواله خودلې وي بانت منه بثلاث على غیر سنه ستاسو دا مور د پلار نه جدا شوا په دریو طلاقو خدا سنی طلاق نه دی بدعی دی هغه د رسول الله مبارک ورته بدعیم وی بیام وی خزه ترې نه جدا شو او دا 900 او ونوي دا ستاسو د دې پلار په غاړه کې ګناه ده
لکه طلاق خو د 3 ډیر نه. دا د چا فتوا ده؟ دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. دا حدیث سنن دارقطنی کې دی ها، 4 جلد صفحه د 14 او مصنف عبدالرزاق کې دی 6 جلد 393 صفحه او مجمع الزوائد کې دی 4 جلد 622 صفحه ده. سو دلایل شو. 5 نمبر سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی عائشہ خثعمیہ دا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بی بیوا کله چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا شہید شو او خلافت چاته ورکړې شو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. دې چې کور کې راغی نو بیبي ورته وی عائشہ ودا خلافت تا ته مبارکی. نو دې ورته غوسه شو چې زما پلار شهید شو او ته ما ته مبارکی راکې، نو زما په د پلار په مرګ ته خوشاله. نو 3 طلاق ورکړه په یو ځای تویزه په 3 طلاق بس هغه فوراً صادر د ځان نتاو کا او ځان پټ کا او د میړه نه جدا شو. کور کې اوسې د خو جدا. کله چې عدت تیر شو حسن بصری امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت علی صاحب زوی مبارک نو هغه ورته یو تحفه ورولېږله تحفه 10,000 روپۍ وې دا ستا تحفه شوه او چې کم مهر باقي پاتې و که نه نو هغه یې ورک. هغه ښځې ته عایشې خثعمیې ته چې کله د امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا تحفه ورسېده ویې ژړل ورته وی متاع قلیل من حبیب مفارق ډېره لږه نفع ده د هغه دوست نه. دوست ډېر قیمتي و. امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته هغه استازي قصه وکړه چې عائشې داسې ووې. نو امام حسن رضی الله تعالی عنہ ژړل او وی فرمایل قسم په الله کما د خپل نیکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نه وی اوریدل او یا ما ته دا حدیث خپل پلار نه ویلې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه چې نبی سلام فرمایل ایما رجل طلق امرأته ثلاثا کم یو سړی چې خپل ښځې له طلاق ورکه 3 په یو ځای او ثلاثا عند الاقرا یا 3 ورکړه جدا جدا خو 3 برابر شو یا په یو ځای یا جدا جدا نو لم تحل له حتى تنكح زوجا غیره. دا ښځه ورته نه حلالېږي تر څو پورې چې بل میړه سره نکاح نه کړي. وی که دا خبره مې د رسول الله مبارک نه نه وی اورېدلې لراجعتها نو ما به ورته رجوع کړی وی. دا د رسول الله مبارک حدیث دی. سنن دارقطنی 4 جلد 6 صفحه کې امام بیهقی رحمه الله السنن الکبرى 1 جلد او 400 صفحه او مجمع الزوائد 4 جلد 600 او 25 صفحه. علامه حسمی سے وی د دې حدیث رجال باندې ضعف مشتا خو علماء د دې توثیق هم کړی دی. تاسو به ان شاء الله دوره کې وای چې د کم راوی متعلق بعض علماء جرح کړي او بعض علماء توثیق او تعدیل کړي. دې ته مختلف فی راوی وای ښا د مختلف فی راوی حدیث حسنی صحیح حسن. سو دلائل میں درتا ہوئے
15 دا د دلایلو 3 حصې دي یوه حصه مې درته ووایي دویم نمبر حصہ د صحابه کرامو فتوا د 15 فتوی درته وایم اوله فتوا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ابراهیم نخعی روایت کوي د حضرت علی صاحبنا انه قال حضرت علی صاحب فرمائے فی رجل طلق امراته ثلاثا په بار داغه سړی کې چې خپل خزي تدری طلاق ورکی او دا خزه بیا بل چا سره واده وکي او هغه ور سره یو ځایواله نه کړي وی اول میړه تر واده کنه نو حضرت علی صاحب فرمایل نه تر سوچ هغه ور سره نه یو ځای شوه اول میړه تر وانه دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فتوا سنن سعید ابن منصور دویم جلد او صفحه دا تسلویخ او سنن دار قطنی سلورم جلد سورلسم صفحه دویم فتوا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زید بن وهب وای مدینه منوره کې یو سړی ټوخیو غب شپیو نبل سړی ور سره مخامخ هغه بل سړی ورته وی والکه نخربازا زه خبر شوم چې خزل د طلاق ورکړنه هغه ورته وی او ورکړنه نه وی سو طلاق دی ورکړی دی نخرباز ورته وی زر داغه دا غرض چې په زرو طلاق باندې بخزه نه طلاقېږي وی زر می ورکړی دی ورته وی والکه خزب دی طلاقای وی راځي چې زو عمر سپت نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ورغله او ورته وی خزه دی طلاق کړه وی یا وی سو دی ورکړی ویل زر نو زر طلاق د څنګه ورکول وی مسخره می کولې ټوکی می کولې بس هغه ورپسې دوره راواغسته سمې ووهه وی 3 تاله کافیو تا دا زر څنګه استعمال کړه او وی ښځه د طلاق شوه او وی وهه دا د عمر فاروق سے فتوا مصنف ابن عبدالرزاق شپږم جلد او 393 صفحه ده مصنف عبدالرزاق دریم نمبر فتوا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ابو سلمہ ابن عبدالرحمن وای چې عبدالرحمن ابن عوف خپل خزه طلاق کړه دا زوی وی زما پلار زما مور طلاق کړه دا د مور و مور سنم ده تمارز بنت الاسبغ الکلبیہ 3 طلاق ورکړو فی کلمه واحده په یو خبره کې ورته وی انت طالق ثلاثا نو چې 3 طلاق ورکړو ټول صحابه کرام وی خبر شو اچا ورته سو نه وی او عیب په نه وی زچوي 3 طلاق دی ورکړو نو صحیح ده سنن دار قطنی سلورم جل لسم صفحه ده بیا د سنن دار قطنی لاندې محقق ده هغه وی سنده حسن وی د دې فتوی چې کم سند ده وی دا حسن ده سلورم نمبر فتوا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حکم روایت کئ چې ان علیا وابن مسعود وزید ابن ثابت حضرت علی سے عبداللہ بن مسعود سے او زید ابن ثابت رضی اللہ قالو دی ویلی دی اذا طلق البکر ثلاثا کله چې غیر مدخل بها تا مسله مې درته کړې وه غیر مدخل بها تا چا طلاق ورکړه 3 فجمعها او دا 3 واړه جمع کړو په یو لفظ کې نو لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره دا ښځه ورته نه حلالېږي تر څو پورې چې بل میړه سره نکاح نه یې کړي فان فرقها تاسو مې ویلو چې غیر مدخول بها کې فرق دی که نه
کدا 3 طلاق جدا کړو ته په ما طلاق ہے ته په ما طلاق ہے ته په ما طلاق ہے نو بانت بالاولا نو په اول طلاق باندې باین شوا ولم تکن الاخرین شیء او اخری دوا طلاقونه شی نه دي مسله مې درته کړو دا فتوا د عبد الله بن مسعود سے او د زید بن ثابت سے او د حضرت علی سے سنن سعید ابن منصور اول جلد او 316 صفحه ده او مصنف عبد الرزاق شپږم جلد 316 صفحه پنځم نمبر فتوا د عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما نعمان ابن ابي عياش وای قال سأل رجل عطاء ابن يسار د عطاء ابن يسار نه یو سړی پوښتنه وکړه عن الرجل په بار داغه سړی کې يطلق البكر ثلاثا چې غیر مدخل بها خذ تدری طلاق ورکی په یوزه په یو لفظ کې نفقال عطاء ابن يسار ورتوي طلاق البکر واحدة غیر مدخل بها ته چې طلاق ورکې نو دا یوی درې نه او دې سړي خو په یو لفظ ویلو نو فقال له عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص ورتوي ان انت قاس انت قصبن ساړې په مسله نه پوي الواحدة تبينها یو طلاق چې دی ورک غیر مدخل بها تا دا باینه کوي والثلاث تحرمها 3 طلاق چې دی ورکړو نو دا حرامي حتی تنکه زوجا غیره مصنف عبد الرزاق شپږم جلد 340 صفحه او موطا د امام مالک 1520 صفحه دا موطا خو تاسو ته معلومه ده یو جلد کې سو فتوی می درته وی 15 دا زمنګ د دلایلو دوی مېسا فتوی ډیری دی خو تاسو ته اختصار دریم نمبر خبره په دلایلو کې هغه دلایل چې پاغه کې تصریح راغلی دا د یو مجلس او د یوې کلمې نام درته 15 برابرو اول نمبر فتوا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حسن بصری رحمه الله نه نقل لی اغوی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ كتب الى ابي موسى الاشعري ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته خط ولګا د یمن گورنرو ورتوی لقد هممت ان اجعل اذا طلق رجل امراته ثلاثا في مجلس ما قص کړه د چې اوسړه په یو مجلس کې 3 طلاق خزي تور کی چې دې ته زدریو وې ما او بیا رستوي من قال لامراته انت علی حرام چا چې خزي ته وې ته په ما حرام ہے نفهي حرام شو ومن قال لامراته انت باینه تباینه نفهي باینه ومن قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث چا چې خزي ته وي ته په 3 طلاق بدریش نو دې کې 2 خبرې دي یو د یو مجلس ذکر هم دی پکې او دویم د یوې کلمې سنن سعید بن منصور اول جلد 235 صفحه دویم دلیل اثر د ابراهیم نخائی به بد غنا چې یو سړی خزه ته طلاق ورکی 3 طلاق بکلمت واحده ودا خکار نه ده چې خزه ته په یو کلمه نو منګم وایو چې خکار نه ده وی سنت دا ده چې یو طلاق دی ورته په 3 طهرونو کې ورکی سنن سعید ابن منصور اول جلد 235 صفحه دریم نمبر اثر د حکم نه روایت ده انه قال اذا قال چې یو سړی وای هي طالق ثلاثا دا خزه په 3 طلاق ده یو کلمه استعمال کړه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره دا خزه ورته حلال نه ده
ترسو پورې چې بل سړی سره واده نه کړي. بیا دته چاوي حکم ته چې دا ته د چانه دا روایت کې هغه ورته وی د حضرت علی صاحب نه، د عبد الله بن مسعود صاحب نه او د زید بن ثابت دغه. سنن سعید بن منصور اول جلد صفحه 253. سلورم نمبر فتوا د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. زیاد ابن ابي مریم وای د عبد الله بن مسعود صاحب نه فی الرجل یطلق امراته جميعا، په بار د هغه سړي کې چې خپل خزه طلاق کې په ټول طلاق درې دي. ولم يكن دخل بها، او دخول وسرنی کړي غیر مدخول بها، نو قال هي ثلاث، دا سودی درې دي. سنن سعید بن منصور اول جلد 258 صفحه. 5 نمبر فتوا د سعید ابن جبیر. ابو البشر د سعید ابن جبیر نه روایت کوي. سعید ابن جبیر سے وی اذا قال چې وسړی وی انت طالق ثلاثا، ته په ما طلاق په دریو طلاق قبل ان يدخل بها، چې دخول نه دی کړی او درې طلاق په یو لفظ کې راجمع کړه. لم تحل له حتى تنكح زوجا غیره، دا ورته نه حلالېږي تر څو پورې چې بل سره واده نه کړي. سنن سعید بن منصور اول جلد 253 صفحه. دا زمونږ د دلایلو درې مېسه وه. 5 درته مرفوع روایات وي، 5 د صحابه فتوی درته وي، 5 درته هغه فتوی ذکر کړي چې هغه کې تصریح ده د یو مجلس، د یوې کلمې او د یو لفظ. سو خبرې شوې، زمونږ 2 خبرې شوې. یو مې درته مقدمه وي، دویم مې درته دلایل وي. 3 نمبر خبرې ته ځو، د مخالفینو د دلایلو جواب. د مخالفینو دلایل 3 دي. ها سو دي؟ یو د عبد الله بن عباس سے روایت، دویم د رکانہ ابن عبد یزید روایت، او دریم د عبد الله بن عمر سے روایت. سو شو 3. اول دلیل د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت، دا مسلم شریف کې ده. دا 2 قسمه روایت دی. یو روایت د طاووس ته او دویم د ابو صحبه ده. د طاووس روایت داسې ده، عبد الله بن عباس سے وہی طلاق د رسول الله مبارک په زمانہ کې او د ابوبکر صدیق سے په زمانہ کې او 2 کال اولنی د عمر سے په خلافت کې 3 طلاق یو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی خلق تلوارو ک پاغه شي کې چې کم کې د دوی د پاره تاخیرو، نو چې تلوار یو کو نو قدام ور باندې نافذ کړه وې دریوچ بدری شي، نو بس نافذ ک ور باندې. او پر روایت د ابو صحبه کې دا سیدی خان ابو صحبه عبد الله بن عباس سے تو فرمایل اتعلم تپویږي انما كانت الثلاث تجعل واحده، 3 طلاق به ګرځول شي یو طلاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د حضور په زمانہ کې. قال نعم، عبد الله بن عباس سے برته آو په دې ځ پویږم. مسلم شریف اول جلد 300 صفحه. زین کې مخبره کې نست. دا د عبد الله بن عباس سے روایت ته او دا ډیر پشد او مت سره وای. من د دې حدیث 9 جوابونه کو. سو 9 جواب پیږي. یو ځای کې چې اعتراض کړی وي دوی ته چې حدیث مخې ته ورشي کنه، وی دوی موږ د حدیث 14 جواب کو. وی دا حدیث د جوابونو د پاره کې د عمل د پاره، خلق ورته وی د عمل د پاره.
وی دوی په حدیث باندې د نه عمل کولو د پاره جوابونه کوي. نو وی خدای ته بس جواب ورکوای والکا دا جواب په حدیث باندې د نه عمل کولو نه ده بلکې دا په دې احادیثو کې تعارض ده. د دې تعارض د ختمېدلو د پاره موږ دا وایو د دې تعارض دفع نه تعبیر په جواب سره کوو. دلیل می درته ونه وی هغه کې خودري طلاق سو دریو او دې کې سدي یو د نو تعارض رانغه. نو د دې روایتو د دفع د تعارض د من تعبیر 50 سره کو په جواب سره. نو نه جواب آیات ساتي. اول نمبر امام نووي رحمه الله فرمائے د حدیث مقصد دا ده. ما ته ګورئ دلته خبرې دو دي. یو ته تاکید وای دویم ته تاسیس او استیناف وای. پوهیږئ خو تاکید دی ته وای چې دا اوستنۍ چې کومه خبره ده دی باندې اولنۍ خبره مضبوطه او تاسیس دی ته وای استیناف چې دا خبره دا غي نه صدا جدا ده. نو چې یو سړی خزه ته وای ګورئ په ما طلاق دا یو خبره ده کنه ده او بیا وای په ما طلاق په ما طلاق. اوس دا رستنی خبره کې دو خبرې دي. یو ته تاکید وای ان د مقصد دا دی چې هم دا یو طلاق می استعمال کړي خو چې خه مضبوط شي نو دا غي د پاره تکرار کوي. دې ته سوای دې ته تاکید وای. یعنی مقصد څه دی یو طلاق دی خدا یو طلاق په دې دو خبرو نور باندې مضبوطی. ته یو سړی ته روپۍ ورکړه چې غوښه راوړه ارته ښه والکه غوښه راوړه نا به 3 کیلو راوړي که یو به راوړي. ځکه دا اوستنۍ ستا دوه خبرې اولنۍ خبره څه کوي مضبوطی دې ته تاکید وایي او تاسیس او استیناف دې ته وایي چې دا هرې خبرې جدا جدا مقصد وي. هرې خبرې څه وي جدا جدا مقصد وي. اوس راځه یو سړی چې ښځې ته وایي انت طالقون انت طالقون انت طالقون نو د دې دوه مقصد دي. ګوره څو دي؟ یو مقصد تاکید د دې سړي مقصد دا دی چې ښځې ته یو طلاق ورکوي خود دا دوه تاکید دی. دویم مقصد دا دی چې نه دا اولنۍ خبر جدا مستقل طلاق دویم مستقل دریم مستقل. دې ته څه وایي دې ته تاسیس وایي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې او د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې او په 2 کلونو د عمر فاروق صاحب په دور خلافت کې د خلکو نیت او عادت په تاکید نه په استیناف سبانیو مقصودی سو تاکید. ان 3 طلاق چا خزه ته نه ورکول یو به ورکاو خدا دوو باندې به دا یو خبره سکړه دا به مضبوطه کړه. نو د حضور په زمانه کې با چې چا 3 الفاظ وي نو په ځای د یو کار کاو. د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې د عمر صاحب په دور خلافت کې ولی د خلکو نیت تاکید نو په تاکید به حمل کېدو. کله چې د عمر صاحب اخرنه دور راغی نو د خلکو تاکید ختم کو او استیناف ته واوړېدل. چا ته واوړېدل؟ هر یو لفظ نه جدا طلاق مرادو. نو عمر فاروق صاحب چې وکړه چې خلکو خو تاکید ختم کو او استیناف ته واوړېدو. استیناف کې خود هر یو لفظ جدا جدا خبره ده نو څه چلی وکړه 3 کړه. څه کړه نو 3 طلاق چې د رسول الله مبارک په زمانه کې یو الته مقصود تاکید او چې د عمر صاحب په دور کې کم 3 طلاق دي دا سو دا استیناف او تاسیسو. امام نووي صاحب وی د عبدالله ابن عباس صاحب د حدیث دا مقصد ده.
یو جواب داده نووی علی شرح مسلم اول جل او 378 صفحه زین کې مکینه سیده او دا جواب حافظ ابن حجر صاحب هم کړي فتح الباری شپږم جل 342 صفحه او حافظ ابن حجر وی وهذا اصح الاجوبه دا په جوابونو کې ټولو کې اصح ده زین کې خبره کې نست نو چې یو سړی ښځې ته وایي په ما طلاق په ما طلاق په ما طلاق نو د حضور په زمانه کې تاکید او زمونږ او زمانه کې هم تاسیس دی اوس هم دلته تاسیس دی او چې ورته وایي ته په ما په دریو طلاق بیا دې کې تاکید او تاسیس نه وي بیا خپل مصداق دی سو جواب شو یو دویم نمبر جواب امام نووی رحمه الله وی او دا جواب د امام ابو زرعم دی وی د عبدالله ابن عباس صاحب د خبر مقصد دا دی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې با د دریو طلاق په ځای یو طلاق استعمالې دو د ابوبکر صدیق صاحب په دور خلافت کې با د دریو طلاق په ځای یو استعمالې دو د عمر صاحب په دور خلافت اولنی کې د دریو طلاق په ځای خو آخری دور خلافت د عمر فاروق صاحب کې د خلکو عادتونه بدل شو بجې د دې چې یو طلاق باندې ښځه پرېږدي نو څه چلی وکړو بیا به درې استعمال اول وی عبدالله ابن عباس صاحب تغییر د حکم شرعي نه وی بلکې بیان د تغییر د عاداتو د خلکو بیانوي چې د حضور زمانه کې او بکر صدیق صاحب زمانه کې عادت یو دلته عادت څه دی بدل شو نووی علی شرح مسلم اول جل 328 صفحه او دقه معنا امام ابو زرعم کړی دا امام ابو زرعه صاحب وی معنى الحديث عندي وی دا حدیث معنا زما پنځ دادا انما تطلقون انتم ثلاثا وخلق چې تاسو ښځو ته درې طلاق ورکوي كانوا يطلقون واحده في زمن النبي صلی الله علیه وسلم دی به طلاق ورکاو د حضور په زمانه کې څه شي یو و ابي بکر و عمر السنن الكبرى د امام بیهقی پنځم جل داوم جل 596 صفحه او فتح الباری د حافظ ابن حجر سے شپږم جل 400 او 200 صفحه سو جواب شو دریم امام بیهقی رحمه الله فرمائے وی د حدیث مقصد دا ده د حدیث تعلق د غیر مدخول بها سره ده چا سره تاسو ته موي چې غیر مدخول بها خزه کی درې طلاق چې څوک ورکي نو سو الفاظ دي دوا یو دا ده چې ته په ما طلاق په دریو دې کې مسله نشته دوی مدا ده چې دا درې الفاظ وي جدا جدا ته په ما طلاق ته په ما طلاق ته په ما طلاق او خزه صدا غیر مدخول بها ده نه په دې صورت کې مسله دا چې اول طلاق واقع شو او د دوو د پارځه نشتا وې د عبد الله بن عباس صاحب د خبرې تعلق د دې مسلې سره دی بیا خو پکې اختلاف نشتا راځه دا د امام بیهقی صاحب جواب دی السنن الكبرى وم جلد 596 صفحه سلورم نمبر جواب امام بیهقی رحمه الله فرمائے وی اتو شاگردانو د عبدالله ابن عباس صاحب نے یو قسم روایت کرے او یو شاگرد بل قسم کرے عبدالله ابن عباس صاحب سو شاگردان دی نه په دې مسله کې سودی نه یو پکې ده سعید ابن جبیر دویم عطا صاحب دریم امام مجاہد سلورم اکرمہ پنځم عمرو ابن دینار شپږم مالک ابن حارث وم محمد ابن ایاس ابن بکیر اتم معاویہ ابن ابی عیاش سوش
امام بیهقی صاحب وی 8 شاگردان په دې مسله کې د عبدالله ابن عباس صاحب نه داسې روایت کوي چې چا ښځې ته 3 طلاق ورکړه څو دي 3 یو شاگرد طاووس ابن کیسان روایت کوي چې 3 څه دي یو دی وی دا یو کله معارض د هغه 8 واقع کېږي وی دا 8 به مني او د دې یو به دا نه مني خیال دی راځه بیا امام بیهقی رحمه الله فرمای وی ګوره وی دا حدیث د عبدالله ابن عباس صاحب چې دی وی مسلم شریف کې خو راغلی دی او بخاری شریف کې راغلی نه وی هذا الحدیث دا حدیث چې دی یو د هغو احادیثو نه دی چې د امام بخاری رحمه الله او د امام مسلم پکې اختلاف راغلی تخریج امام مسلم کړی د امام بخاری نه دی کړی وی زما ګمان دا دی چې امام بخاری صاحب دا حدیث دی وجه نه دی ذکر کړی چې دې کې مخالفت دی د اکثرو روایاتونه یو طاووس یو شان روایت کوي واته شاګردانې بل شان کوي وی د دې وجه نه امام بخاری صاحب پرېښی دی ښه السنن الکبرا د امام بیهقی وم جلد 593 صفحه راځه او حافظ ابن حجر صاحب د دې مسلې متعلق وی والذي يروى عن ابن عباس خلاف ذلك د عبدالله ابن عباس صاحب نه د دې روایت خلاف نقل دی او خلاف نقل دی یو طاووس ترنه یو شان مسله نقل کوي چې 3 یو دی او 8 شاگردان ترنه بل خبر نقل کوي چې 3 دي والاخذ بقول الاكثر اولا من الاخذ بقول الواحد اذا خالفهم نوې اخذ په قول د اکثر اولا دی د اخذ نه په قول د چا د یو چې کله دا یو د اکثر مخالفت کی فتح الباری شپږم جل 342 صفحه سو جواب شو 5 نمبر جواب دا دی چې اصل کې دا لفظ د ثلاثه نه دی لفظ د البتته دی یو سړی ښځې ته وایي انت طالق البتته نو البتته کې 2 خبرې دي ښه یو خبره دا ده که دې سړي نیت نه و کړی نو البتته سره 3 طلاق واقع کیږي سو 3 او کنیت د یو بیا څه دي بیا یو دی نو دی چا چې دا حدیث نقل کړی دی د دې ته کتلی دي چې مشهوره دا ده چې البتته او ثلاثن دا یو شی دی دواړو په منځ کې څه دی مساوات دی سړی ښځې ته وایي انت طالق البتته 3 واقع کیږي او که ورته وایي ته په ما طلاق یې په 3 واقع کیږي او حالان کې البتته کې خو نیت د یو صحیح کیږي نو دی راوی روایت بالمعنا کړی دی د البتته په ځای باندې لفظ د څه ویلی دی ثلاثن دا مشکل وی دې ځای نه جوړ دی دا حافظ ابن حجر صاحب وایي او حافظ ابن حجر صاحب وایي د حضور په زمانه کې چې چا به ښځې ته البتته ووایي په هغې خو 3 طلاق واقعېږي خو نیت خو د یو پکې صحیح کېږي نو که چې چا ښځې ته به ووایي چې انت طالق البتته او ده به وایي چې صاحب زما نیت د یو دی نو صحابه به د ده دا نیت او دا خبره قبلوله کله چې د عمر صاحب دور راغی چا به ښځې ته ووایي په ما طلاق البتته او ده به ووایي چې زما نیت د یو دی عمر صاحب ترېنه نه قبلول ځکه دلته غالب الوقوع غالب ګمان دا و چې د مراد څه دی 3 دي نو فتح الباری شپږم جل 443 صفحه شپږم نمبر جواب دا دی چې داسې حدیث یو بل حدیث هم شته حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے
وی متعه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې به کېدا متعدی ته وی ها یو سړی ښځې ته وی یو جوړ کالی به درکم دومره روپۍ به درکم ما سره به دومره وخت نکاح کوي اوس هم شیعګان کوي دې ته نکاح المتعه وایي جابر صاحب وی د حضور په زمانه کې به نکاح المتعه کېدا دا ابوبکر صدیق سے په دور کې به نکاح المتعه کېدا د عمر سے 3 کلونو مخکینی دور خلافت کې به متعه کېدله کله چې د عمر سے د دور خلافت اخیرنۍ عیسه شوه نو عمر سے متعه حرام کړه نو موږ ترې نه ځان بیا وساتو بیرهی هم دقسې الفاظ دي د حضور په زمانه کې متعه کېدا د ابوبکر صدیق سے په زمانه کې متعه کېدا د عمر سے په دور کې اولنی دور کې متعه کېدا اخرین دور کې عمر سے حرام کړه نو بس موږ ته ځان وساتو نو د دې دا معنی چې حضور په زمانه کې متعه حلال و نه د دې دا مقصد دی چې طلاق 3 طلاقه د دې 3 طلاق باندې حرمت او د متعی حرمت د رسول الله مبارک زمانه کې وو د ابوبکر صدیق سے په زمانه کې وو د عمر سے په زمانه کې وو خو اظهار ټول صحابه ته نو معلوم ټول صحابه کرامو ته معلوم د عمر سے په دور کې په دې دواړو مسلو باندې اجماع وشو او ټول صحابه کرام په خبر شو چې د اسلام او د دین حکم دا دی وی د دې دا معنا د حافظ ابن حجر صاحب وی فتح الباری شپږم جل 343 صفحه وم نمبر جواب کدا من په ظاهر حمل کوم چې عمدقه معنا ده چې 3 طلاق به چې چا ښځې ته ورکړن څه به کېدو یو نو دا پکې څوک نشي ښودی چې دا 3 طلاق چې یو د رسول الله مبارک په امر و دې کې نه د نبی علیہ السلام امر شته نه د نبی علیہ السلام تقریر شته او نه د نبی علیہ السلام فعل پکې شته عمار رضی الله تعالی عنہ هغه باندې غسل واجب شه بخاری شریف کې بدر تراشی غسل پیسه شو دا مولوی سے واجب شو بخاری شریف اول جلد صفحه 50 کې ټول ځان په خاورو کې لیت پیت اوس دا کار د عمار سے دا د رسول الله مبارک په امر نو د حضور په تقریر نو د حضور په فعل نو د منګ او تاسو چې تیمم کوو داسې پکو عمر فاروق صاحب ته وب پیدا نشوي او جنبو منځونه قدام بخاری شریف کې ده اتصل صفحه باندې نو علامه ابن حزم وی فلیس شیء منه په دې حدیث کې ايش شی نشته چې انه علی السلام هو الذي جعلها واحده دا پکې نشته چې رسول الله مبارک 3 طلاق یو ګرځول او ردها الى الواحده یا ودریو خو یو ته واپس کو نو چې رسول الله مبارک پکې امر نشتا د حضور فعل او تقریر پکې نشتا دا زمنګ د پاره حجت بیان نه ده محلا د ابن حزم لسم جل 200 او شپږم صفحه سو جواب شو و اتم نمبر د عبد الله ابن عباس سے فتوا د دې روایت خلاف ده او ما ته ګورئ دا مسلمه قاعده ده والراوی اذا فعل بخلاف ما روا تترك روایته راوی چې کله عملو کې په خلاف د چا د روایت د عمل روایت بس کیږي پرې خودلې بشي نهم نمبر جواب دا حدیث محتمل ده څه ده په دې مدعا کې صریح سو کوئی عبد الله ابن عباس ابن دا مسله یې رشي وا دا امام شوکانی وی پنیر الاوتار کې شپږم جل 220 صفحه ده سو کوئی دا بیان د عاداتو د خلقو کوي لکه حافظ ابن حجر سے او امام نووي وی او سو کوئی چې دا لفظ البته تو اصل کې
راویانو ترین سلاسن جوړ کړي لکه حافظ ابن حجر صاحب وایي سو کوئی مراد د دین تاکید ده لکه امام نووي صاحب وایي سو کوئی د دین مراد غیر مدخل بها ده او طلاق جدا جدا پما طلاق ہے پما طلاق ہے پما طلاق ہے نو دی کې خو یو ده نو حدیث محتمل شک نشو او مسلمه قاعده ده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پیږي کنه پیږي باقی ابن قیم سے بھی یو خبره کړې ده په اغاثۃ اللحفان کې وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بوي چې په یو شینه پښیمانه شوه څومره پښیمانتیا چې زما په دې ده چې 3 طلاق او تما 3 ویلي دي وی هغه په ډېر پښیمانه هغه جواب داده چې دغه روایت کمزور ده د کې خالد ابن یزید ابن ابي مالک ده جمهور علما دي ته ضعیف وی تهذیب التهذیب دریم جلد صفحه 120 تهذیب الکمال دریم جلد 292 صفحه دا مولوی صاحب د دوی یو دلیل خو درې به برابرو دویم نمبر دلیل حدیث ترکانا ابن عبد یزید انه طلقها ثلاثا د خپل بیبي طلاق کړ په 3 طلاق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک ورتوي ارجعها رجوع ورتوک فقال يا رسول الله رکانا ورته د الله پیغمبره انی طلقتها ثلاثا ما خورته 3 طلاق ور کړی دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حضور ورته فرمایل ز پویم فرجعها نو بس هغه ورته رجوع وکړه سنن ابي داود اول جلد 298 صفحه او سنن الکبرى وم جلد 300 یو کم سلويخ وې دا ګوره خ صریح روایت رکانه ورته وای ما ورکړی دیم 3 طلاق رسول الله مبارک وای ز پویم رجوع ورته وک جواب داده چې پدې کې یو راوی دی بعض بنی رافع څوک دی او بعض بنی رافع مجهول دی امام نووي اول جلد 328 صفحه مسلم شریف کی محلاد ابن حزم اول جلد 138 صفحه یو سړی اعتراض کړی دی چې بعض بنی رافع مجهول نه دی امام حاکم په مستدرک کې په 3 جلد صفحه یو کم اویا کې د نوم پیدا کړی دی خودل دی وې د نوم دی محمد ابن عبید الله ابن ابي رافع وای محمد ابن عبید الله نوم دی نو جواب دا دی چې دام ضعیف دی کنه میزان الاعتدال 3 جلد صفحه 90 تهذیب التهذیب 9 جلد 320 صفحه ابن عدی وای محمد ابن عبید الله چې دی ودا شیعه دی پیږي شیعه دی او دا خو ما تاسو وی چې دا خو د شیعاګانو مسلک دی چې 3 طلاق ته یو وای یو جواب دا دی چې دا حدیث څه دی ضعیف دویم جواب دا کو د حدیث ترکانی چې په صحیح روایتو کې ثلاثه نه دی راغلی صحیح روایتو کې لفظ د البته تراغلی دی او ما تاسو وی کنه چې سړی خزي ته وي ته په ما طلاق په البته تا نو سو طلاق دي 3 حکمیت د یو نو وی دی رکانا خپل بیبي ته ثلاثه نه دی ویل لفظ د چا ویل دی البته تا دیو جن امام ابو داود رحمه الله فرمایي کم حدیث کې چې لفظ د بطن راغلی دی وهذا اصح من حدیث ابن جریج ودا حدیث اصح دی د حدیث ابن جریج نه اغه حدیث ابن جریج دا دی چې ان رکانتا طلق امراته ثلاثا رکانه خدي تدری طلاق ور کړي وې دا غین د بتی والا اصح دی ولی بت چا روایت کړي دا د رکانه د خپل کور والا سړی او سړی د خپل کور په خلکو باندې خ عالمي د پردینه سنن ابي داود اول جلد صفحه 301 السنن الكبرى وم جلد 301 کم سلويخ امام شوکانی وای
واثبت ما روي في قصه رکانه اثبت هغه چې نقل شوی په قصې د رکانه کې هغه البته ته لا سلاسن البته لفظ د سلاسن نه دی نیل الاوتار سلورم جلد 246 صفحه امام نووی رحمه الله فرمای ظن بعض الروات بعض راویانو دا ګمان کړی دی ان البته تكون سلاسن چې بته بلفظ د سلاسن وی نو فروا بالمعنى نو روایت بالمعنى کړي نووی علی مسلم اول جلد 327 صفحه نو یو جواب می درته داوک دو جواب شو یو جواب دا دی چې حدیث ضعیف دی دویم جواب دا دی چې اصل روایت کې لفظ چا دی بتا او بتا کې نیت د یو صحیح دی اوس که څوک داسې ووایي چې عبدالله ابن عباس صاحب یو بل روایت ته په حدیث ته رکانه کې څنګه دی چې طلق رکانه ابن عبد یزید امرأته ثلاثا بل روایت کشتا رکانه خپل بیبي په دریو طلاق کړه فی مجلس واحد په یو مجلس کې وی درې طلاق ورکړه فحزن علی حزنا شدیدا رکانه په ډېر خپه شو فسأله رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک نے پختنه وکړه قربان خزه ته مې درې طلاق ورکړه په یو مجلس کې مالته خود سلاسن تسریدا فقال رسول الله حضور ورته فرمایل کیف طلقتها څنګه دې طلاق ورکړه قالت طلقتها ثلاثا فی مجلس واحد درې طلاق مې ورکړه په یو مجلس کې قال فی مجلس واحد په یو مجلس کې ویاو صاحب نو قال رسول حضور ورته فرمایل فرجعها زرجو ورته وکا فرجعها رجوع ورته وکړه نو دا خو صریح دی دا حدیث مسند احمد کې دی اول جلد 320 صفحه امام شوکانی سے وایي و د دې حدیث تخریج امام احمد صاحب کړي ابو یعلام کړي دی او صحیح مرتوی لیدي نیل الاوتار شپږم جلد او 246 صفحه نو دا حدیث خو صحیح دی جواب دا دی صحیح چرته دی په دې کې محمد ابن اسحاق دی او په اتفاق د علماو محمد ابن اسحاق حدیث چې په احکامو کې راشي حجت نه دی په تاریخ او مغازیو کې حجت دی خو په احکامو کې دا حجت نه دی وګورئ ضعفاء الصغیر د امام نسائی 250 صفحه کتاب العلل د ابو حاتم اول جلد 333 صفحه میزان الاعتدال دریم جلد صفحه 21 تهذیب التهذیب نهم جلد صفحه 1 تاریخ بغداد اول جلد 223 صفحه تذکرۃ الحفاظ 133 صفحه الدرايه صفحه 193 دلیل الطالب صفحه 201 بداية المجتهد صفحه 2 جلد او صفحه 1 نو محمد ابن اسحاق په احکامو کې دلیل امام مالک سے وای ک دجال مو نه لیدلې نو محمد ابن اسحاق وګورئ دویم یوازې محمد ابن اسحاق نه دی په دې کې یو بل راویم دی داود ابن حسین د اکرمن روایت کوي ام ضعیف دی میزان الاعتدال اول جلد 301 صفحه تهذیب التهذیب دریم جلد صفحه 1 تقریب التهذیب اول جلد 114 صفحه السنن الكبرى وم جلد 301 صفحه تلخیص الحبیر اول جلد 309 صفحه سو دلیل شو د دوی دوا کنا یو حدیث ته رکانا بل حدیث عبدالله ابن عباس سے رازا درم نمبر دلیل حدیث عبدالله ابن عمر سے چې انه طلق امراته ثلاثا و عبدالله ابن عمر سے خپل بیبي طلاق کړه په دریو طلاق فی حیزن په حیز کې ثم امر النبي صلی الله علیه وسلم بالرجوع
رسول الله مبارک ورته امر کو چې رجوع ورته وک یو ګورا 3 طلاق ورکړو او رسول الله مبارک ورته رجوع وک امام دارقطنی سے وایي دویم جل 320 صفحه وی الذین رووا عن ابن عمر وی اگر راویان چې د عبد الله ابن عمر سے ابن نقل کړی دي چې انه طلقها ثلاثا فی حیض چې عبد الله ابن عمر سے خپل بیبي 3 طلاق ورته ورکړو په حیض کې ثم امر النبي صلی الله علیه وسلم بالرجوع او بیا رسول الله مبارک ورته امر پر رجوع سره وک کوم راویانو چې دا حدیث نقل کړي كلهم شیعه ټول سدي شیعاګان دي ما خو تاسو ته وی شیعاګان هم دا مسلک دی خلاصه سره وتا یو می درته مقدمه وی ٹھیک شو دویم می دلائل درته وی دلائلو کې می 15 مرفوع روایت وی 15 می د صحابه او فتوی درته وی 15 هغه چاغه کې د یو مجلس او د یو کلمې تصریح ده دو شو دریم می د دوی د دلایلو جواب وکړو یو 3 دلایلو عبد الله ابن عباس سے روایت د مسلم 9 جواب می درته وکړو حدیث ته روکانو 2 جواب می درته کړو 3 جواب 2 جواب یو حدیث ته روکانو بل د عبد الله ابن عباس سے چې روایت د روکانه نه کوي هغه می درته یو جواب کو چې حدیث سره ضعیف ده پاره کې محمد ابن اسحاق ده داود ابن حسین ده او دریم حدیث عبد الله ابن عمر سے د دې راویان سو شیعاګان والک په مسله پوښوي بس دا مسله وخه اللهم صل علی سیدنا مولانا خواري می درته ځکه وکړه چې دا خود حل او د حرمت سره تعلق ده کنه خلق بیا په ګناه کې اخته کېږي ټول عمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه چې کسبات په رساله لیکي کنه نو خیسته رسالم په لیکل کېږي خپل نوم په ور کوي زمانم په مور کوي ته ما ولیکله صرف چې خدمت کېږي ښه زموږ مقصود خدمت دی چې مسلمانان د ګناهونو نه خلاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله